نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي راووتو حاتب ابن ابي بلتعه حاتب دا راته وویل چې دا کار دی ولې کړی دی دا دی ولې کړی دی هغه ورته د الله پاک پیغمبر زه خپله خبره کوم خو په ما باندې تلوار مه کوئ چې زه خپله خبره پوره کړم ما باندې تلوار مه کوئ نبي اسلامي ووایه ته څه وایي د الله پاک پیغمبر قسم په الله کو زما په اسلام کې ذره بره فرق راغلی زه مسلمان یم دا کار دی ولې کړی دی د الله پاک پیغمبر د یوې مجبورۍ نه مې کړی دی د مکې مکرمې نه چې څومره صحابه کرامو هجرت کړی دی که نه او هلته یې ښځه بچي پاتې شوي یا نور څه پاتې شوي نور څه نو هلته یې رشته دار شته د هغې خیال وله ساتي وی زه د مکې نه راغلی مدینې منورې ته خو زما ښځه او بچي په مکه کې پاتې شوي دي او هلته زما یو رشته دار هم نشته چې د هغوی خیال وساتي په مکه کې زما هېڅوک نشته دی ښځه بچي مې خوشې پاتې شوي هېڅوک نشته دی د الله پاک پیغمبر دا کار ما صرف د خپلې ښځه او د بچو دپاره کړی دی ما وی چې نبي علیه الصلاة وسلام چې څه کوي دا به الله هسې کوي زما په دې خط باندې دا پاتې کېږي نه الله نبي علیه السلام ته هسې فتح ورکوي خو په هغوی باندې به زما لږ غونته کې احسان راشي نو زما د ښځې او د بچو به لږ خیال ساتي هغې ته به تکلیفونه هلته نه ورکوي زما بچو ته هلته تکلیفونه نه ورکوي دا کار مې صرف دې دپاره کړی ما داسې کار وکړو چې هغه الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر هم نشي رسولی زما دې خط الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر نشي رسولی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل تا رښتیا وویل تا هم تا دا کار ته مسلمان یې خو دا کار تا صرف دې دپاره کړی تا رښتیا وویل تا داسې وکړلو عمر رضی الله تعالی بیا فرمایي وی د الله پاک پیغمبر سرتی هم دا منافق دی دا منافق دی نبی علیہ السلام دا مخ مبارک داسې سور شو او عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی عمر تا ته پته نشته چې دا بدري صحابي دی دا په غزوه بدر کې شامل شوی نه دی او د غزوه بدر متعلق الله تبارک وتعالی څه فرمایلي چې پکې کوم صحابه کرام شریک شوي تبارک وتعالی د هغې متعلق ویلي چې تاسو څه کوئ تاسو جنتیان یې تاسو جنتیان یې دا جنتي صحابي دی او ته وایې چې زه ترې سر ومه دا بدري صحابي نه دی عمر رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې په ژړا شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل وی الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ډیر ښه پوهېږي ما غلطي وکړه د الله پاک پیغمبر زه پوه نه شوم نو دا یو واقع پکې داسې راغلی وه چې د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه متعلق چې دا صرف هغه خط لیکلی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرې له تو کافرو د لار نه واپس کوي ته عمرې له نشي راتلی هلته نبي علیه الصلاة والسلام سره د مکې مشرکینو شرایط ولیکلو او یو کاغذ ولیکلی شو په هغې باندې دا معاهده ولیکلی شو په هغې کې کافرو ډېر سخت شرایط نبي علیه الصلاة والسلام ته ایښي وو یو شرط په هغې کې دا و که ستاسو نه څوک مرتد شو نعوذ بالله د اسلام نه واپس شو مکې ته واپس راغی موږ به یې تاسو له نه درکو خو که په مکه کې څوک مسلمان شو مدینې منورې ته درغی نو تاسو به یې د ځان سره نه پرېږدئ موږ ته به یې واپس حواله کوئ دا شرط ورسره نبي علیه السلام منلی و یو شرط پکې دا و چې څه کال تاسو عمره نشئ کولی تاسو به واپس مدینې منورې ته ځئ کال له به راځئ ځان سره به اسلحې نه راوړئ صرف 3 ورځې په مکه کې تېروئ بیا به واپس ځئ ډېر عجیبه سخت شرایط نبي علیه الصلاة والسلام ته ایښي خو نبي علیه الصلاة والسلام سره هغه شرایط منلي وو په هغې کې یو شرط دا و چې مکه مکرمه کې نورې قبیلې هم د قریشو نه علاوه پاتې کېږي
چې هغې ته بنو خزاعه او بنو بکر ویلی شي. د دې دوو قبیلو به ټول عمر د یو بل سره جګړې وي، د بنو خزاعه او د بنو بکر ټول عمر به د دوی د یو بل سره جګړې ژوند داسې تېرېدو. نو په هغې کې معاهده کې دا ولیکلی شو چې دې قبیلو ته اختیار دی چې دوی د هر چا سره ملګري کېږي، ملګري دي شي هر طرف ته چې کېږي. نو بنو بکر قبیله چې وه هغې قریش غوره کړه، وایي موږ د کفارو سره کېږو. او بنو خزاعه چې و نو هغې نبي علیه السلام غوره کړه، وایي موږ د دوی ملګرتیا کوو. نو په دې معاهده کې دا ولیکلی شو چې دوی به هم د یو بل سره جګړې نه کوي، دا بنو خزاعه بنو بکر به هم د یو بل سره جګړې نه کوي. خو که چېرته دوی د یو بل سره جګړه کوله نو موږ به د دوی ملګرتیا نه کوو د بلې ډلې په خلاف باندې. یعنې د بنو بکر ملګري قریش دي، نو قریش به د بنو بکر ملګرتیا نه کوي، او بنو خزاعه ملګري د نبی علیه السلام دي، نو نبی علیه السلام به د بنو خزاعه ملګرتیا نه کوي په مخالفت د بنو بکر باندې، یعنی د دوی امداد به نه کوو. دا معاهده وشوله. وخت تېرېدو دوی هم جګړه نه کوله، آرام سره ژوند تېرو. دې بنو بکر داسې کار وکړو چې د شپې په بنو خزاعه باندې حمله وکړه، هغې د ځان نه خبر هم نه دوی په حمله وکړه. هغې د یوې چینې د یو کوی په غاړه باندې وده او داسې حمله یې پرې وکړه چې ډېر شی پکې ووجل. هغوی ته وتښتېدل حتی تر دې پورې چې بیت الله شریف ته ننوتل، هلته یې پرېنښودل. بیا یو سړی و بودیل تی هم د هغه کور ته ورغلو، هلته یې قتل کړو، نه یې پرېښودل. او د دې بنو بکر ملګرتیا قریشو وکړله. حالانکې معاهده کې دا و چې د دوی ملګرتیا به نه کوئ، خو قریشو د هغې وعدې خلاف ورزي وکړه او د بنو بکر ملګرتیا وکړه، په بنو خزاعه حمله وکړه او د هغوی نه ډېر شي کسان قتل کړو. د دې خو مطلب دا چې نبی علیه السلام مدینه منوره کې د هغه څه خبرېږي چې سار شو نو کار خو ورته خپل یاد و چې مونږ خو غلطي وکړه، مونږ خو د نبی علیه السلام سره دا لیکل کړي دي چې مونږ به د دوی ملګرتیا نه کوو د دوی په جنګونو کې، او مونږ خو د خپلو ملګرو ملګرتیا وکړه د نبی علیه السلام د ملګرو په خلاف باندې. دا خو مونږ غلطي وکړه، دا خو مونږ نه غلطي وشوله. چې سحر شو نو عمر ابن سالم د دې بنو خزاعه کې یو تن و، هغه د دې ځای نه روان شو مدینې منورې ته لاړ. او چې مدینې منورې ته لاړ که نه نو مسجد نبوي ته چې څنګه ورسېدو نو نبي علیه الصلاة والسلام یې په شعرونو کې خبر کو، شعرونه یې ورته شروع کړو. او په شعرونو کې نبي علیه الصلاة والسلام ته اشعارو کې دا خبره وکړه چې په موږ باندې بنو بکر حمله کړې ده او قریشو یې ملګرتیا کړې ده، او حالانکې تاسو سره لیکل دا کړي چې د دوی به امداد نه کوئ، تعاون به نه کوئ، هغې د خپلې وعدې خلاف ورزي کړي. موږ راغلي یو، موږ ستا ملګري، اوس به ته زموږ امداد کوئ. او نبي علیه السلام ته یې دا وویل چې اوس به ته زموږ ملګرتیا کوئ، ته به زموږ امداد کوئ، ځکه موږ ستا ملګرتیا غوره کړې ده. او نبی علیه السلام ته د مشرانو خبرې را یادې کړې چې ستا مشرانو په موږ باندې ننګ کړی دی او موږ تا سره چېرته بد شکني نه ده کړې، عهد شکني ستا سره موږ نه ده کړې، ستا ټول عمر موږ تابعدار پاتې شوي یو. اشعارو کې نبی علیه السلام ته دا خبره وکړه. نبی علیه السلام داسې وکړلو چې یو تن روان کو، قائل یو قاصد روان کو، او قاصد ته وویلو ولاړ شه او قریشو ته دا درې خبرې وکړه. قریشو ته دا ووایه چې تاسو د خپلې معاهدې خلاف ورزي کړې ده، اوس په دې دریو خبرو کې یوه اختیار کوئ.
یا خو داسې وکئ د خزاعه قبیلې چې کوم کسان تاسو وجلي د هغې دیت ورکئ زمونږ د ملګرو کوم کسان چې تاسو قتل کړي د هغې څه ورکئ دیت ورکئ خبره به خلاصه شي دویم دا چې د بنو بکر سره خپل تعلقات ختم کړئ بنو بکر سره تاسو ملګرتیا ده او د هغې په مرګتیا کې تاسو بنو خزاعه وجلي دي نو د هغې سره خپل مرګتیا څه کوئ ختمه کړئ دویمه خبره دا ده او درېیمه خبره دا ده چې په حدیبیه کې کومه معاهده لیکلې شوې ده یا هغه ختمه کړئ فسخه یې کړئ په دې دریو خبرو کې یې وکړئ یا د بنو خزاعه د مقتولینو دیت ورکئ یا د بنو بکر سره خپل تعلقات ختم کړئ یا مې چې ستاسو سره د جنګ بندۍ کومه معاهده او کوم شرایط لیکلي ووایئ چې هغه موږ نه منو هغه فسخه کړئ دې دریو خبرو کې وکړئ قاصد چې راغی قریشو ته یې دا خبره وکړه قریشو ورته ویل په دې دریو واړو کې یو هم نه منو په دې دریو واړو کې مونږ یو هم نه منو او ووایه خپل پیغمبر ته چې څه کوي ودې کړي چې دا یې وویلو قاصد روان شو چې قاصد مدینې منورې ته روان شو دلته کې دوی وویل چې یاره دا خو مونږ غلطي وکړه ځکه چې هغه زور خو یې مات شوی و که نه هغه زور یې مات شوی و ځکه غټ غټ خلک مسلمان شوی خالد بن ولید غونته سړی مسلمان شوی مدینې منورې ته تللی و عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه غونته کې سړی مسلمان شوی عمر ابن عاص غونته سړی مسلمان شوی غټ غټ خلک مسلمان شوی و د دوی هغه زور خو مات شوی و چې سوچ وکړه یاره زموږ خو اوس هغه زور هم نشته دی او موږ خو د نبی علیه الصلاة والسلام سره د وعدې خلاف ورزي وکړه دا به اوس څه کېږي ستومانه شو خپېمانه شو ابو سفیان ته وویل هله شا به زر ځان مدینې منورې ته ورسوه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ووایه چې د حدیبې کومه معاهده ده زه د هغې تجدید له راغلی یم اخو مې در سره یو ځل ماته کړه خو زه بیا راغلی یم چې هغه معاهده نوي کړو زر ورشه ابو سفیان د صلح دپاره د مکې نه روان شو مدینې منورې ته چې څنګه مدینې منورې ته ورسېدو نو لومبی د خپلې لور کره لاړ ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د ابو سفیان یوه لور په نبی علیه السلام واده وه په ازواج مطهرات کې ده ام حبیبه رضی الله تعالی عنها نو دی چې مدینې منورې ته څنګه ورغی که نه نو ډایرکټ د خپلې لور کره لاړ چې د خپلې لور کره لاړ او لور یې ورته ډېره زیاته خوشحاله شوه ځکه خپل پلار یې ډېره موده پس ولیدو ډېره موده پس یې ولیدو ابو سفیان او پلار یې ډېر لوی سړی و د مکې مکرمې سردار و څه وړوکی سړی خو ونه که نه نو دا خپل پلار ته پاسېده پلار یې ځان ته رانږدې کړه دا یې ښکل کړه دی دا پلار په تندي ښکل کو خو چې کله سلام کلام وشو نو د ابو سفیان داسې یو پوزې پروت و چې په هغې باندې کېناستو نو چې څنګه کېناستو نو ام حبیبه رضی الله تعالی ته وفرمیل وی بابا لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه نو هغه داسې لږ اوچت شو نو هغې ته هغه پوزکی راغونډ کړو هغه بستره یې ترې راغونډه کړه چې راغونډه کړه بابا اوس کېنه نو هغه ورته وی لورې زه کېناستم په پوزه کې نو هغه دې رانه راغونډ کو نو دا دې رانه ولې راغونډ کو دا پوزکی زما مناسب نه دی او کو زه د دې پوزکې مناسب نه یم دا پوزکی زما مناسب نه دی زه د پلار یم او دا پوزکی لږ خیرن دی خراب دی نو دا دې مناسب ونه ګڼله چې زه په دې خراب پوزکي کېنم نو ځکه دې راغونډ کو خو که داسې دې کړي دا ښه خبره ده خو که زه د دې پوزکې مناسب نه یم یعنې زما دومره قدر نشته دی چې زه په دې پوزکې کېنم نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ته وفرمیل وی بابا خبره داسې نه ده خبره داسې نه ده بلکې دا هغه پوزکی دی چې په دې باندې زما سره د دواړو جهانو سردار کینی او فاسي دا د هغه د ملاستې ځای دی
دا د دواړو جهانو د سردار پوزکې دی. بابا زه دا نه مناسب کوم چې یو مشرک دی د الله پاک پیغمبر په ځای باندې کینی. پلار مې ټیک ده ډېر راته ګرانې خو مشرکي او زه دا نه برداشت کوم چې د پاک پیغمبر په ځای باندې یو مشرک کینی. دا پوزکې مې ځکه راغونډ کړو. پلار یې ورته وویلو وی لوري ستاسو پیغمبر دا اخلاق ښایي او لوري چې زمانه جدا شوي یې نو داسې شوي چې لکه لاره د نه ورکه شوې ده. زمانه چې کله جدا شوي که نه نو په شر کې مبتلا شوي. نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل وی بابا چې ستانه جدا شوي ما په شر کې نه یم مبتلا شوي بلکې د کفر د تیارو نه راوتې ما او د اسلام په رڼا کې داخله شوي یم. د اسلام په رڼا کې داخله شویم. بیا ورته وی بابا یو تپوس درنه وکړمه. ابو سفیان ورته وی وکړه. وی ته خو ډېر زیات هوښیار سړی که نه؟ وی هاو. وی د مکې مکرمې سردار یې که نه ډېر خلک درته کیني او پاسي ستا په خبرو باندې عمل کوي که نه لوی د مکې سردار یې که ډېر هوښیار سړی وي. او بابا تعجب راته په دې راځي او حیرانتیا راته په دې راځي چې د دومره عقل سره ګټو ته سر ټیټوي. د دومره سردارۍ سره ګټو لوټو ته سر ټیټوي بوتانو ته سجدې کوي. نو زه حیرانه په دې باندې چې ستا عقل په دغه ټایم کې چېرته لاړ شي. ابو سفیان چې دا خبره واورېده د غصې نه سیده پاڅېد او مسجد نبوي ته راغی. او نبی علیه الصلاة والسلام سره کېناستو او وی ورته ویل ای محمد صلی الله علیه وسلم وی زه راغلی ما چې د حدیبې کې زما او ستا کومه صلح شوې ده چې هغه دوباره وکړو. د حدیبې مقام کې چې کومه صلح زمونږ شوې وه د هغې تجدید دپاره راغلی ما. نبی علیه الصلاة والسلام ورته هېڅ هم ونه ویل نه ورته ښه وویله نه ورته نه وویلو. خاموشه پاتې شو نبی علیه السلام. دی ناستو د دغې ځای راپاڅېد. چې پاڅېدو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له ورغی وی دا ډېر خاص ملګری دی کیدای شي دی زما سفارش وکړي. ابوبکر رضی الله تعالی عنه له ورغی وی ابوبکره زه راغلی یم ته خپل ملګري ته زما سفارش وکړه چې د حدیبې کومه صلح زمونږ شوي وه کوم شرایط لیکلي شوي چې هغه راسره دوباره نبي علیه السلام ومني. موږ مات کړي دي خو اوس دوباره راغلی یم چې بیا یې د سره تازه کو دا معاهده. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل زه دا کار نشم کولی. د هغې ځای راپاڅېدو لاړ عمر رضی الله تعالی عنہ له وی کیدای شي دی زما سره دا خبره ومني. وی عمره دې له راغلی ما چې لاړ شي خپل ملګري ته ووایي چې ابو سفیان راغلی دی او خیر دی دا معاهده ورسره دوباره تازه که. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی زه ستا دپاره لاړ شم او نبی علیه الصلاة والسلام ته سفارش وکړم. عمر هو ډېر غوسناک سړی و که نه. وی زه لاړ شم او ستا سفارش نبی علیه الصلاة والسلام ته وکړم. وی قسم په الله کو نبی علیه السلام د جهاد حکم وکړو تا سره او هېڅوک نه جنګېدل زه به ستا خلاف یوازې جنګېږم. توره یې راویستله وی زما دا توره به ستا د سر د پاسه او ته ماته وایي چې نبي اسلام ته زما سفارش وکړه. دی خو د هغې ځای نه ورټلی شو لاړ علي رضی الله تعالی عنه لره. وی علي تا ته پته ده چې زه او ته یو بل ته په رشته کې ډېر زیات نږدې یو. علي رضی الله تعالی عنه فرمایل وی څه وکړم؟ وی داسې وکړه چې نبي علیه الصلاة والسلام ته زما سفارش وکړه. زما سفارش ورته وکړه چې دا حدیبې دا کومه معاهده چې مونږ کړې ده چې دا راسره نبي علیه السلام دوباره ومني. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی زمانه د الله په ذات باندې قسمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په باره کې یو فیصله کړی ده. دې باره کې نبی علیہ السلام څه کړی ده
یو فیصله کړې ده اوس د چا مجال هم نشته چې نبی علیه الصلاة والسلام ته د هغې خلاف خبره وکړي زه دا نشم کولی نبی علیه السلام خپله فیصله کړې زه به څنګه ورځم نبی علیه الصلاة والسلام لره ابو سفیان فاطمه رضی الله تعالی ته مخاطب شو وی ای بنت محمد ای د محمد لوري فاطمه رضی الله تعالی هم ناسته وه حسن رضی الله تعالی سره هم ناستو او علي رضی الله تعالی هم ناستو نو دوی ای د محمد لوري صلی الله علیه وسلم وی ته خپل پلار ته سفارش وکړه که نه او که وی ته ورته نه کوې که نه نو ستا خواته چې دا کوم ماشوم ناست دی دا حسنه دا کوم ماشوم چې ناست دی وی ده ته ووایه چې لاړ شه مسجد نبوي کې دا چغه ووخه چې ما قریشو ته پناه ورکړې ده د حسن ته ووایه چې دی مسجد نبوي ته لاړ شه په مسجد نبوي کې کومه چغه ووایي چې ما قریشو ته پناه ورکړې ده وی یقین وکړه چې د ده په اواز سره به تمامو قریشو ته حفاظت نصیب شي محفوظ بشي تمام سرداران فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایل دا خو ماشوم دی پناه ورکول خو د غټو کار دی دا خو وړوکی دی دی به څه پناه ورکړي وی دویمه خبره دا ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام په خلاف کې به دی راپاسي یو تن ته به پناه ورکوي زما بابا به یو فیصله کړي او د هغه نوسې به راپاسي او د هغې خلاف به وایي چې ما پناه ورکړې ده نه نه دا مونږ نشو کولی ابو سفیان علي رضی الله تعالی ته متوجه شو علي دا معلومیږي دا چې دا خبره ډیره سخته شوې ده دا خبره ډیره سخته شوې ده ځکه زما سپارش ته هېڅوک هم تیارو نه دي خو داسې راته څه چل وښیه چې اوس د مدینې منورې نه خو نامراده لا نه شم که نه د مکې کې به خلکو ته څنګه مخه ښیمه چې زه هسې رالمه څه طریقه خو راته وښیه که نه نو علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وی داسې وکړه که نه زه درته یو چل ښیم که ودې کړو نو ښه به ستا دپاره کیدای شي فایدهمنې وی څو وی جومات ته لاړ شه مسجد نبوي ته او هلته په تیزه دا خبره وکړه چې زه دې دپاره راغلی ما چې د حدیبې د صلح تجدید وکړم د صلح حدیبې تجدید دپاره راغلی او د هغې د استحکام دپاره راغلی او د صلح چې کوم موده ده د هغې د زیادت دپاره راغلی چې هغه موده دې نور هم زیاته شي وی دا چغه ووخه او بیا ځه ابو سفیان راغی مسجد نبوي ته نبی علیه السلام هم ناست دی صحابه کرام هم ناست دي په چغه دا اواز وکړو وی زه مکې نه دې دپاره راغلی ما چې د صلح حدیبیه دې بحال پاتې شي هغه شرایط دې بحال پاتې شي دا خبره یې وکړه او د مسجد نبوي نه روان شو مکې مکرمې ته لاړ چې کله مکې مکرمې ته لاړو هلته ترېنه خلک تپوس وکړه ابو سفیانه څه دې راوړو مسجد نبوي ته لاړم او اواز مې وکړو چې زه د صلح حدیبي د تجدید دپاره راغلی نو هغې ورته وایي ستا دا اعلان نبي علیه السلام قبول کو څه ښه نه یې درته وکړه ده وی نه وی نه یې درته ښه کړې نه نه وی نه وی دا درته چا ویلي وی دا راته علي داسې ووینو وی دومره غټ سرداري او علي غونته سړي ته دوکه کړې د دې څه مطلب چې لاړې مسجد نبوي کې د اعلان وکړو چې زه د صلح حدیبې د تجدید دپاره راغلی او را روان شوې نه درته ښه میلو شو نه درته نه میلو شو هسې رالي وی هسې لاړې او هسې رالي وغولېدلې دلته کې نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی تاسو د جنگ سامان تیار کړئ ځان تیاروئ د جنگ سامانونه تیاروئ په مکه باندې حمله کوو خو داسې به وکئ چې ګورې څوک درنه خبر نشي دا خبر هم پټه ساتو مکې ته ګوره دا خبر ونه رسي چې نبی علیه السلام په مکه باندې څه کوي حمله کوي دا خبره پټه وساتئ په دغې ورځو کې د مکې مکرمې یوه ډمه وه غالبا چې د هغې سلمان نوم دا یوه ډمه وه دی به دا مجلسونه به یې کولو په حجرو کې به ګډېده او خلکو به پیسې چانګلې د دې دغه معاش او دغه
د ګټې وټې ذریعه وه خو چې کله په غزوه بدر کې ډېر شه کفار مړه شو نو د مشرکین مکه غزور لږ کم شو نو دا په دغې ورځو کې راغلي او مدینې منورې ته نبی علیه الصلاة والسلام لراله وی ای محمده صلی الله علیه وسلم دې له نه یم راغلي چې مسلمانه شوې یم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي څه له بیا راغلي صحابه کرام هم پېژندله ټولو پېژندله مشهوره ښځه وه وی څه له راغلي وی ما باندې به چې چا پیسې چنګلې خو تا ټولو ووجلو سردارانو به په ما باندې پیسې چانګلي خو تا ټول مړه کړلو وی په مکه کې اوس زما ګزاره ګرانه ده څوک را باندې د پیسو چنګلو نشته دی مکه کې مې ګزاره نه کېږي نو وی څه له راغلې وی دې له راغلم چې ته د خپلو ملګرو ته ووایې زما سره امداد وکړي ما له څه پیسې میسې راکړي ما اوس هلته ګزران ګران شوی نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وویل وی که د چا څه وس کېږي دې له یې ورکړئ بس دې د دې له چې چا څه وس کېږي ورکړئ وله چې ځي صحابه کرامو سره د خپل وس موافق چا څه ورکړي چا څه ورکړي پیسې وله ورکړې د مکې نه یې څه کړله د مدینې منورې نه د مدینې نه یې را رخصت کړه خو چې کله دا د مدینې منورې نه راتله که نه نو یو صحابي و د هغه نوم حاطب بن ابي بلتعه حاطب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه دا بدري صحابي دی په بدر په غزا کې دی د نبی علیه الصلاة والسلام سره شامل شوی و نو چې کله دا راتله که نه نو هغه وله یو خط یو چوټۍ ولیکله او په چوټۍ کې ورته دا ولیکل چې نبی علیه الصلاة والسلام په تاسو باندې حمله کوونکی دی او داسې کسان یې تیار کړي داسې کسان لکه دریاب دی دریاب په تاسو باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام په خط کې دا ولیکل او دا د ښځې له یې ورکړو دا به د ځان سره ووسي مکه کې به هلته هغوی ته دا خبر ورکړي دا ښځه را روانه ده نبی علیه الصلاة والسلام باندې وحی راله جبري علیه الصلاة والسلام راغی وی د الله پاکه پیغمبره ستا راز پاش شو ستا چې د کم راز خبره واغه مکې والو ته ورسېدله یو ښځې سره خط دی او حاطب بن ابي بلتعه وله ورکړی دی او هغه ښځه په روضه خاخ مقام کې روانه نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام درې تنه مقرر کړو درې صحابه کرام مقرر کړو حضرت علی رضی الله تعالی حضرت زبیر رضی الله تعالی حضرت مقداد رضی الله تعالی د دریو صحابه کرامو ته اسونو ته وخیجه اسونو ته او شابه هغه ښځه درنه ګورئ هغه خط مکې مکرمې ته ونه رسئ خط ترنه مکې ته ونه رسئ دوی په روضه خاخ کې به یې لاندې کوئ نبی علیه السلام ورته وویل په روضه خاخ کې به یې لاندې کوئ بس ښځه په اوښ باندې روانه وه دوی اسونو ته وختل را روان شو درې واړه صحابه کرام او چې څنګه یې روضه خاخ مقام ته راورسېد ښځه هم هلته لاندې کړه چې ویې رسوله بس اسونو نه راکوز شو د اوښ موارې وله ونیو اوښ یې ورله کېنه او ښځه یې ترې راکوزه کړه ښځې ته یې ویې خط راکړه خط راکړه ښځې ویل ما سره خط نشته دی وی خط در سره شته دی خط راکړه اوښ یې ورله ولټاو د دې چې کوم سامان و هغه یې تار په تار کړو خط و د ښځې چې کومې کپړې وي د هغې تالاشي واخیسته خط نشته دی اوس خط د سره میلاویږي نه ښځې ما سره څه شی نشته دی علی رضی الله تعالی ته وفرمایل وی زما پیغمبر چې څه وي هغه رښتیا وي زما پیغمبر تر اوسه پورې دروغ نه دی ویلي او هغه و چې د دې سره خط دی وی دا خط روباسه که نه قسم په الله کو ستا کپړې ایستل راشي کپړې به درنه مباسم کو ستا کپړې ایستل راشي په موږ که نه دا به درنه وباسم خو دا خط په راکئ موږ ته خط در سره شته دی خو ته ډېر و چې ما سره نشته دی خو زمونږ پیغمبر ویل چې دې سره خط و یقینا موږ ولټو چېرته شته دی موږ خپل وس وکړو خط نشته دی خو چې پیغمبر وایي خط ورسره شته دی نو صحابه کرامو د هغوی د نبي علیه السلام په خبره داسې کلک یقین و ستا سره خط موجود دی
ښځه پوه شوه چې په هېڅ حالت زما مخکې تلو نشته دی. دا کمڅۍ یې داسې اوچته کړه او د کمڅۍ د لاندې په دې ویښتو کې غوټه کړی و. د سټ سره د کمڅۍ د لاندې په دې ویښتو کې دا تعویض ایښی و. داسې تعویض غونته یې جوړ کړی و، دا ختمه دلته یې پټ کړی و. چې پټ کړی کمڅۍ ته یې لاس کړه، خط یې راویست، ور یې ولکړو. چې ور یې وکړو هغې ته یې وسو ته ځه ته ځه. خط یې راواغستو، نبي علیه صلات وسلام له یې راوړو. چې راوړو نبي علیه صلات وسلام خط کوله وکړه، ورته پړاو شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ دا صحابي راوغوښتو. دا کار دی ولې کړی دی؟ دا کار دی ولې کړی دی؟ صحابه کرام سخت غصه دي. عمر رضی الله تعالی عنہ تور هرستری د نبی اسلام ته بار بار وی د الله پاک پیغمبر ماته اجازه راکا د دې منافق دا سر وما د هم سره ډیره غټه دوکه وکړه، ماته اجازه راکا چې دې منافق نه دا سر والزوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي راووتو، حاتب ابن ابي بلتعه. حاتب دا راته وویل چې دا کار دی ولې کړی دی؟ دا دی ولې کړی دی؟ هغه ورته ویل د الله پاک پیغمبر زه خپله خبره کوم خو په ما باندې تلوار مه کوئ، چې زه خپله خبره پوره کړم ما باندې تلوار مه کوئ. نبي اسلام یې ووایه ته څه وایي؟ د الله پاک پیغمبر قسم په الله کو زما په اسلام کې ذره بره فرق راغلی، زه مسلمان یم. دا کار دی ولې کړی دی؟ وی د الله پاک پیغمبر د یوې مجبورۍ نه مې کړی دی. د مکې مکرمې نه چې څومره صحابه کرامو هجرت کړی دی که نه، او هلته یې ښځه بچي پاتې شوي یا نور څوک پاتې شوي نور څوک، نو هلته یې رشته دار شته د هغې خیال وله ساتي. وی زه د مکې نه راغلی مدینې منورې ته، خو زما ښځه او بچي په مکه کې پاتې شوي دي، او هلته زما یو رشته دار هم نشته چې د هغوی خیال وساتي. په مکه کې زما هیڅوک نشته دی، ښځه بچي مې خوشې پاتې شوي، هیڅوک نشته دی. د الله پاک پیغمبر دا کار ما صرف د خپلې ښځه او د بچو دپاره کړی دی. ما وی چې نبي علیه الصلات وسلام چې څه کوي دا به الله هسې کوي، زما په دې خط باندې دا پاتې کېږي نه. الله نبي علیه الصلات وسلام ته هسې فتح ورکوي، خو په هغوی باندې به زما لږ غونته کې احسان راشي، نو زما د ښځې او د بچو به لږ خیال ساتي، هغې ته به تکلیفونه هلته نه ورکوي، زما بچو ته به هلته تکلیفونه نه ورکوي. دا کار مې صرف دې دپاره کړی و. ما داسې کار وکړو چې هغه الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر هم نشي رسولی. زما د خط الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر نشي رسولی. نبی علیه الصلات وسلام ورته وفرمیل تا رښتیا وویل، تا هم تا دا کار ته مسلمان یې، خو دا کار تا صرف دې دپاره کړه، تا رښتیا وویل، تا داسې وکړلو. عمر رضی الله تعالی بیا فرمایي وی د الله پاک پیغمبر سر تی هم دا منافق دی، دا منافق دی. نبی علیه الصلات والسلام دا مخ مبارک داسې سور شو او عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی عمره تا ته پته نشته چې دا بدري صحابي دی، دا په غزوه بدر کې شامل شوی نه دی، او د غزوه بدر متعلق الله تبارک وتعالی څه فرمایلي چې پکې کوم صحابه کرام شریک شوي، تبارک وتعالی د هغې متعلق ویلي چې تاسو څه کوئ تاسو جنتیان یې، تاسو جنتیان یې. دا جنتي صحابي دی او ته وایې چې زه ترې سر ومه، دا بدري صحابي نه دی. عمر رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې، په ژړا شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل وی الله ورسول اعلم، الله او د الله رسول ډېر ښه پوهېږي، ما غلطي وکړه، د الله پاک پیغمبر زه پوه نه شوم. نو دا یو واقع پکې داسې راغلی وه چې د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه متعلق چې ده صرف هغه خط لیکلی و. داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي، او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ، تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي. او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره مننه، والسلام.